3,500 کاله پس یو مړی ما په لحد کې ولیدو 3,500 کاله پس داسې پروت دی لکه چې پرون دی ایښی دا زما د لیدو خبرې درته دلته یو خاص مړی شوی و پکې 3 قسمه روټۍ وه د خانانو بیله وه د لغوندې مالدارو بیله وه او د سپیرو بیله وه په ځمکه یې کېنولي نو زه چې خبر شوم ویل داسې روټۍ وه مال بس چا مړي والا مې ولیدو مال هلکه پلار خو د بېګا مې لیدو په دوزخ کې ناست ویل نه یاره مال خوب کې مې لیدو په دوزخیانو کې د دوزخیانو صدر ویل ما خو هغه ورځ ورپسې لوی خیرات کړی مال څوک دې راغوښتي پلانی ارباب بس مال کور دې دا پلار هم وران خدای دې خونه ورانه که چې ورانه دې شي اوس د مړي خیرات له اربابان راغوښتل څه معنه خانان او نوابان راغوښتل څه معنه د مړي خیرات له خو چېرته پړو والا اوږي تږي نهر کونډې رنډې یتیمان د مړي خیرات له خو دا خلک راول نو خدای پاک هم څه که نو زه به درته ووایم ما تاسو باندې غوسه سړېږي لږه ځکه چې دا غټ په لاس نه راځي نو خدای بندگانو زه درته د اورېدو خبرې نه کوم زه درته چشمدید خبرې کوم 3,500 کاله پس یو مړی ما په لحد کې ولیدو 3,500 کاله پس داسې پروت دی لکه چې پرون دی ایښی دا زما د لیدو خبرې درته کوم 3,500 کاله 15 کاله پس یو مړی د قبر نه راویستی ما ولیدو چې په ګیره کې هغه د لمبا پرخې همغسې نښتې وې لکه چې اوس دی ایښی 15 کاله پس دا 3,500 کاله پس مې چې لیدلی د هغه تاریخ که درته وښیم ته به وایې چې لاندې د جنت ورسره ولې ونه لیدو او دا 15 کاله پس دی چې درته وښیم دی هغه سړی و چې د تمام تجارت او د ګټې 14 سنې د خدای په لار کې باج کړي دي او دوانې په خپله خوړلي په تمام پېښور کې چې جوماتونه ګورې د جوړ کړي که سړکې ګورې د جوړې کړي که کوی ګورې د جوړ کړي که پلونه ګورې د جوړ کړي